په دنیا کې مال د الله پاک یو ډیر زیات لوی نعمت دی او ډیر زیات لوی احسان دی. نو که څوک هم دا وظیفه کوي نو دا هلکه به زکات اخیستونکي سازیږي نه، بلکې دوی به زکات ورکوونکي سازیږي. نو دا وظیفه را سره مخکې شیر کړي چې زموږ ورونو خویندو ته فایده وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د مال حواله سره ده، دا د رزق حواله سره ده. نو یاد ساتئ چې رزق د انسان چې پراه وي نو دا د الله پاک یو ډیر زیات لوی احسان وي، او دغه رنګ انسان ژوند تیرې خوشاله دام د الله پاک په انسان باندې خصوصي کرم وي. انسان د پریشانو نه محترمو دا بچ وي، او دغه رنګ د انسان رزق دا ډیر زیات برابر وي، او دغه رنګ د انسان کاروبار برابر وي. نو دا د الله پاک یو ډیر زیات لوی احسان دی. نن به ان شاء الله العزیز فدی ویډیو پیغام کې یو داسې وظیفه تاسو سره شیر کوم چې دغه وظیفه محترمو د عیسی علیه السلام وظیفه ده، او په دې وظیفه باندې محترمو ډیر زیات غټ غټ کارونه کیږي، او زما په خپل په دې وظیفه باندې ډیر زیاته تجربه ده، او چاته خدای ان شاء الله العزیز الله پاک د هلکه نه مراده کړی نه دی، بلکې د هغه مرادونه دا محترمو دا پوره شوی دي. فرمای محترمو چې یو ځل عیسی علیه السلام نه خپل امتیانو سوال وکړو، او ته فرمایل چې عیسی علیه السلام زمنګ د فاردی د جنت نه خوانچه راشي، د اسمان نه زمنګ ته خوانچه راشي، او دا خوانچه موږ وګورو نو زمنګ ایمان به پتا باندې نورم مضبوط شي. عیسی علیه السلام د خلکو ته ویلي چې آیا تاسو ایمان مضبوط نه دی ما باندې؟ ټولو خلکو وی چې ولې نه، زمنګ پتا باندې کلک ایمان دی، او کو چرته د اسمان نه خوانچه رااله او دغه رنګ د اسمان نه درستهان رااله موږ د هغې نه خوراک وکړو نو زمونږ ایمان به نورم ډیر زیات دا مضبوط شي. نو عیسی علیه السلام بر اسمان ته مخ کو او د آیات مبارکې ویلې، نو د اسمان نه محترم خوانچه رااله، او د عیسی علیه السلام د څومره پیروکارو دوی وخوړله، او دغه رنګ د هغوی ایمان نورم په عیسی علیه السلام باندې دا مضبوط شو. نو دا آیات چې چا محترم وظیفه کړی نو الله پاک هغوی ته ډیر زیات خیر او برکت دا ورکړی دی. راځئ چې موږ هم د آیت مبارکه خپل د وظیفې حصه وګرځو، او د آیات مبارکه موږ ډیر وایو. ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ رزق کې، مال حال کې، کاروبار نوکری کې ډیر زیات خیر او برکت دار واچي. نو راځو د آیات طرف ته. آیات دا سره لمبه ترتیب زده کوي چې کله تاسو د آیات سحر وای او ماښام وای نو درې پیره درود شریف، بیا یولس پیره د آیات، بیا درې پیره درود شریف. که ماښام کې تاسو کوئ نو لمبه درې پیره درود شریف، بیا د آیات یولس پیره، او دغه رنګ بیا درې پیره درود شریف، او بیا د هغې نه بعد سوال وکئ ای پروردګاره د آیات مبارکه ستاره کلام آیات دی، ستاره قرآن مجید آیات دی، او ای پروردګاره د آیات د عیسی علیه السلام په ژبه تا جاری کړو، او ای پروردګاره د آیات پیغمبر علیه السلام په ژبه تا جاری کړو، د ټول صحابه کرامو تر اوسه پورې خلکو په ژبه تا جاری کړی دی. ډېر مبارک آیات دی. نو دا آیات چې څوک وایي نو الله پاک به د هغوی رزق دا پراخه کړي، الله پاک به هغوی له د غیب نه محترمو دروازې ورکړي. نو آیات داسې دی: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی علیہ السلام الله پاک ته وی اللهم ای الله پاکا ربنا چې رب زمونږی، انزل علینا مائدة را نازل که منگ بان یا خوانچه من السماء د اسمان نا تکون لنا عیدا لأولنا چې شي زمونږ د لومبنو خلکو د پاره اختر و آخرنا، او وروسته چې کوم خلک را روان دي هغوی لپاره اختر شي، و آیة منک یوه نښه شي ستا له طرفه، ورزقنا و موږ ته رزق راکړي، وانت خیر الرازقین او ته بهترین رزق ورکوونکی. نو چې کله عیسی علیه السلام دا دعا وکړله
نو الله پاک د اسمان نه یو خوانچه را نازله کړله او د ټولو خلکو لیدله ویم خوړله او په عیسی علیه السلام د ټولو خلکو ایمان دا کامل شو دا مضبوط شو محترمو نو کوشش وکړئ دا ویډیو پوره وګورئ او دغه رنګې نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته